الرحمن الرحیم د سواد پوسټ کتونکو دا وخت موږ د صوبایي وزیر سابقه صوبایي وزیر کیل و ثقافت محمود خان سره موجود یو. د هغه نه پوښتنه کوو چې په 15 کالو په حکومت کې هغوی د جماعت اسلامي او د قوم وطن پارټۍ سره اتحاد کړی. دا اتحاد چې دی د پی ټی آی دپاره ښه او که بد؟ داسې کار دی چې ځینې فیصلې مشران کوي. قوم وطن پارټۍ چې کله موږ سره حکومت کې دا بالکل نه و پکار. سړی هغه پښتو کې متل وی دغه چې دی که نه د یو انسان څه خوري او څه پرېږدي، دا ظالم بچي هر څه خوري، دا هېڅ هم نه پرېږدي، سرمن هم نه پرېږدي، خپې هم نه پرېږدي، لکۍ هم نه پرېږدي، هر څه په بډکۍ او خوري. قومي وطن پارټۍ والا موږ سره حکومت کې پاتې شو، د کلاس 4 نوکري هغو نه ده پرېښودی. که بیا چې د حکومت جوړېږي نو زه خو مشرانو ته یم چې وروره مونږ پکې نه یو. مهرباني وکړه ډېر خراب دغه ورسره وخت ورسره زموږ جماعت اسلامي ورسره مونږ ټیک ټاک وخت تېر کړو. هغه موږ سره حکومت کې ښه ټیک ټاک ناست وو. داسې مسلې اپ اینډ ډاونز راغلي دي، خو داسې څه ایشوز نه دي راغلي هغه پارټۍ باندې دغه شوي دي. اوس خو د ایم ایم ای څه ده، موږ لګیا یو په خپل دغه باندې روان یو الیکشن کوو، انډیپینډنټ الیکشن کوو، چا سره اتحاد موږ نه کوو نو او موږ ښه مطمئن یو د الله فضل دی. کوم ځای کې چې جماعت اسلامي سټرانګ هولډ دی په هغې به انشاءالله ټف ټایم ورکوو او سیټونه به دې وباسو انشاءالله. سر را روان الیکشن کې به د یو پارټۍ سره به هم اتحاد نه کېږي؟ نه جی نه، بالکل موږ چا سره اتحاد بالکل پلان نشته، نه چا سره اتحاد کوو، نه روان چا سره حکومتونه جوړو. موږ به انډیپینډنټ الیکشن کوو. د پاکستان تحریک انصاف خپل سلوګن دی، خپل ناره ده، په هغې باندې یو پارټي هم نه پوره کېږي. که موږ د پاکستان پیپلز پارټۍ سره اتحاد کوو، د هغو ماضي هم تاسو ته معلومه ده. که موږ د نون دغه حل لري، ټول پاناما کې ګیر دي، ډاکوان دي. که عوامي نیشنل پارټۍ 15 کاله حکومت تاسو کتلی دی، خپلې خاورې خپل اختیار، د هغو سره سوال نه پیدا کېږي. ایون د یو پارټۍ سره موږ نه کوو، یو په دې اتحاد موږ چا سره نشته. نن سبا یو شی روان دی چې محمود خان بجلی د خلکو نه دغه کړې ده. 15 کاله چې زه په حکومت کې وم، د خلکو بره به چې زه لاړم بره علاقو د بره ملګري به دلته پکې ناست دي، ولاړ دي پکې دلته لا وړل. نو ما ته به جي دا تار خو ټیک دی، خو زه د ژبه باندې تار کېدم او دا ما له کرنټ نه راکوي. ما له بل فیډرو کو 2 فیډرې موږ وکړې، یو د بیها په نوم باندې، یو د شور په فیډر په نوم باندې. چې کله هغه وشوې الله تعالی رحم وکړو، بجلي بالکل ټیک ټاک شوه. د تېر شوي سیزنه پورې بجلي ټیک ټاک روانه وه، صرف لوډ شیډینګ به و. نو خلکو ته به مې په ژبه اوس تار کېدی چې پته به ولګي نه. هغه پورې چې کله پورې زه ومنو، ما به د خلک زورل، ما خپل خلکو سره انصاف کړی دی. اوس چې څه روان دي، زه په سیسټم کې نه یم، زه هم عام سړی یم دغه غونډه کې، ما سره هغه اختیار نشته چې زه یو سرکاري محکمه دباو کړم. نو زه دغې خلکو ته یم چې سیاست کوئ په نره کوئ، په دروغو په منافقت مه کوئ. او زه خپل الله تعالی حاضر و ناظر کوم، قسم په خدای کو زما په دې کې څه کرداري چې یا ما دا هغه کټ کا یا دا کټ کا. زه خو راغلم مړې ته راغلم، په مړه کې هم بجلي نشته، په مړه کې هم بجلي نشته. د چې رام شي زما په خیال 10-15 سټیبلایزر نه اوچتوي. نو ما بل چیف ته ټلیفون وکړم، یار دا لر کې موږ نه، موږ ځنګلو دور ته راغلي یو. بل دلته صاحبان په فیسبوک چلی چې محمود خان ګډ سټیشن لر کړی دی. محمود خان ګډ سټیشن نه، محمود خان د سپورټس کمپلیکس ته ځمکه نه میلاویږي، محمود خان 1-1 2 ته ځمکه نه میلاویږي، جنکو کالج ته ځمکه نه میلاویږي، په هوا کې پروجیکټ روان دي. نو زما دغه سره څه کار دی، د څه شی دی د ګریډ. زه خو یم راشه ویلکم د ټایم، زه د خپله ځمکه در کومه، پروپاګنډې مه کوه. میر مقام صاحب راشه دلته، ګینې درځم په NA2 کې درته ودرېږم، سرمند له کوزومه. ته خو دغه نه راغلی شانګلې سړی، ستا په سواد کې سویم دلته. شرمول دې پروژې NHA دې تباه کو، د کالام روډ دې برباد کو، 15 کاله کې 220 کې ویګ سټیشن په چکدره کې جوړ نه کو. ته پستنه او په پیپ باندې خلک غولې، دا ستنه او پیپ ته ستا مبارک دی. شنګلې خلک به دې هم دې په لپرې نه دي. ضروره په خپل علاقه کې سیاست کوه، دا د ټایم ضمانت بدله ضبط کوو، او دا دروغ او دا پروپاګنډې مه کوه چې په 15 کاله کې ته 220 کې ویګ سټیشن په چکدره کې نه جوړې. غیرتمنده ته چې دی تر اوسه پورې زمونږ 74 میګاواټ بجلي تیاره ده، هغه ته نشي ورکولی د سواد ګریډونو ته. تا څه کم ګریډ جوړ کړی دی، او دا چې کوم چې ځمکې ورکړي په هغې کې دې څه چل کړی، ډېره ته وښایه که نه یار. ته به هغه سیاست کې د مشرف کله د مشرف ورور وې او د نواز شریف په غېږ کې ناست یې، او کله وایې مجھے کیوں اتارا مجھے کیوں نکالا. دا به دا دروغ مه وایه، خدای دې تباه کړه. دا دروغ ځکه مه وایه چې دا حکومت چېرته دا شی نشي کولی. ته ګیس راولې، پیپونه دې اچولي دي، ته ما ته ووایه دا به ته کله لګې، زه د سره وځم، دا خلک به در مخکې ګودایانې دله زه کوم، خو دروغ څه لوې. ته په اخره کې پیپونه راوړې، دا به ته ویسې، قسم په خدای کو دا پیپ رانه ویسې، دا ته یم په ایمان کې رانه ویسې. که پلار نیکه دې هم راشي دا پیپ رانه شي، دا به دلته پروت دي، او دا ګیس پم دې مټې ته زه راولم، دا ګریډ سټیشن بم دې مړې خورې خلکو ما سره مینه کړله. دا به وله زه کوم، په 15 کاله کې دې نه ګریډ سټیشن جوړ کو، په 15 کاله کې دې نه 220 جوړ کو، نه دې سواد ته ډبل سرکټ لاین راوستو، پیپونه یې د دروغو غورځولي، د منګورې ګیس پوره کړه. موږ ته ضرورت نشته، موږ چې راشي موږ په خپله باندې ځان ته وکړو. منافقتوب پرېږده، اکونه یې مناظرې ته راکوشه، چیلنج در کومه،
پریس پکینی زه پکینم ته پکینې خو دروغ مه وایه په فیسبوک باندې لامړه نه یو یار موږ ژوندي خلک یو د پاکستان تحریک انصاف جنون ورکر خو ژوندی دی د جنون سے مت ټکرانا جنون سے مت ټکرانا دا ته به هم چې جنون سره چته ډغره په 15 کال کې د خیبر پښتونخوا مخلوط حکومت کو زمونږ نه مطمئن د قشن د عمران خان نه ولې کو د ملک په خپل خپل درول غواړي کچکول ماتول غواړي د ظالمانو خو قرض وتارو ملک سوار غیم په جیب کې خودل دله چې خدای د سزاګانې ورکې ګوره الله په گرفت کړی دا سونی درغلی او دوی ماته پروف کیره یو سړی دروځي دار یو دار چا پار دي کې بنگلي د دوه د کم ځای راغلی دا چا د پلا د اټي دکان نو پلار د اټي دکان په کلی کې پرمټ خرڅو دا غنن شپږ بنگلي په اسلام آباد کې دي شپږ بنگلي په ملمجب کې دي په هر ځای کې دا کاروبارونه دا کم ځای راغلی یار زموږ غزاروش نه ته ایرپاتیان خلک یو پزما کمانه خدای زما ده بلا شي پراپرټي مودل ته پرته ده مو ځان بل میاشت نه شو رسولای چې سامدنه راشي په اخر کې قرضدار یو د دکاندارانو دا نه د بهر نه راځي د زمکو نه راځي شدالو د زمکې نه راځي کرایه نه راځي دغه باوجود ورته مونږ جوړو دی دیوګه سړي د پلار د اټې دکان نو دی دیوګه د کم نه دا شهر غیر ا دې بل وینګرو هغه شی به ټکو هغه شی اوس باندې به ټکو دی هغه ایرپتی کې رپتی د قوم ته مرور دا وګوري د تو ګوري دا پوری د خلک دومره لکه پس باندې مالدار شو د کم نه د مال نه رالی یا دا دیوګه د خلک نه دا خلک د ځوان کول د چې دا بالکل ژوندې کول او ټیک ټاک ژوندې دي درسه کتري حکومتونه ټولو قتل او دا خلک تنن د مشرف روري سبا د نواز شریف روري کو نواز شریف تختیدره سبا کې زرداری په جوړی کې ناسي په مونږ په راتلو خو مونږ نه پرې خو دی وره مونږ نه پرې خو دی مونږ په دې ژوند کې داخله ځان سره نه پریدو نو زه د خپل ټول سواتیانو ته د خیبر پښتونخوا خلکو ته خصوصا ویم چې رورا په سوات کې مشران دي د خپل مشري او بخپل کو مشري بخپل سړي لور کو اچار سوږي خو د بار نه سړی نه مونږ دلته په دې ټیم کې ګوره د مخ کې پیپونه ول نو یار د مخ کې ولې د بجلی ستنې نو یار د مخ کې ولې ترانسفارمر نو یار چې دا لګې په دې مو دوګه دا ټیم ولای خو تاسو د قران وي کو دا سوال دا وټور کو نو زه د خپل خلکو ان شاء الله امید لرم د خپل خلکو نه چې دوه ټیک ټاک په 2018 کې ښه فیصله کوي او حکومت به ان شاء الله د عمران خان راځي عمران خان به ان شاء الله په 2018 کې د ملک جی ګرانو کتونکو تاسو د سابقه صوبایي وزیر کلو ثقافت او وفاشي صدر ملکن ډیویژن پاکستان تحریک انصاف محمود خان خبري واورېدې امید ده چې تاسو به د هغوی نه خوند رنګ اخیستی او په سوچ باندې روان الیکشن چې د 2018 تاسو په هغه سوچ باندې ووټ ورکوئ چې کم د دې قوم دپاره د خیر کارونه کولی شي. جی